او عزیزانو دا هم د الله تعالی د قدرت کرشمه ده چې کله سړزی راشي نو کله ګرمي، کله ورځ اوږده شي نو کله شپه اوږده شي. او دا داسې عبث او فضول کار نه دی. سو د کائنات هر یو ذره باندې که انسان نظر وکړي نو پای کې به تا ته د الله تعالی قدرتونه په نظر راځي. او دا تمام کائنات الله وجود ته هم دې دپاره راوستی دی چې انسان په دې کې غور او فکر وکړي او خپل خالق مالک او رب وپېژني. قرآن کې الله وایي یقلب الله اللیل والنهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. الله تعالی دا ورځ او دا شپه اړی راړی او یقینا د دې ورځې شپې په دې اړولو راړولو کې په دې تبدیلۍ کې د عقل خاوندانو دپاره لوی عبرت دی. عزتمند دا اوس د سړزۍ موسم رالی. ساينس که هر څه وي د دې باره کې، لیکن د احادیثو مبارکونه چې کومه خبره معلومیږي نو هغه دا ده چې د سړزۍ حقیقت دا دی چې دا د جهنم د سا د وجې نه راځي. اوس د دې خبر صادق او مصدوق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. که یو سړی وایي چې زما عقل دا خبره نه مني نو عقل خو ډېرې خبرې نه مني. او بل دا چې د انسان د عقل چې کوم ځای کې انتها وشي نو هلته نه د وحي ابتدا کېږي. همدغه وجه ده که چېرې حواس او عقل د انسان د هدایت او رهنمایي دپاره کافي وي نو الله به هېڅ چېرې انبیا او رسول نور رالیږلي او هغوی ته به آسماني کتابونه او صحایف نو ورکړي. نو زمونږ په ایمان دی چې رسول الله مبارک څه ویلي دي حقیقت دی او د هغوی کومه خبره چې مونږ ته راورسي په صحیح سند سره نو د هر مؤمن او د مسلم دا شان پکار دی چې په هغې باندې آمنا وسلمنا ووایي. بس عزتمندو په مسلم شریف کی روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه چې رسول الله مبارک فرمایل چې قالت النار رب اکل بعضی بعضا، چې اور الله د درخواست کو چې یا الله زما بعضی حصے بعضی وخوړه، فاذن لي اتنفس، یا الله ما ته اجازت راکړه چې زه وسا واخلم. فاذن لها بنفسين، الله تعالی وتر دو ساګانو اجازت ورکو، نفس فی الشتاء و نفس فی الصيف. جهنم یو سا په سړزۍ کې اخلي او بل سا په ګرمۍ کې اخلي. دا الله رسول فرمایل فما وجدتم من برد او زمهریر فمن نفس جهنم. دا تاسو چې کوم سړزۍ مخصوصوي دا د جهنم دا غسا د وجې نه ده. وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جهنم. تاسو چې کوم ګرمي مخصوصوي نو دا هم د جهنم دا غسا د وجې نه ده. او عزتمندو په جهنم کې صرف ګرمې طبقې نه دي بلکې یخه طبقه پکې هم دا کم چې په دې حدیث کې ذکر دی چې د هغې ته زمهریر ویلی شي. ابن عباس رضی الله عنهما د حضرت کعب رضی الله عنه نقل کوي چې ان فی جهنم بردن هو الزمهریر، چې یقینا په جهنم کې یو ډیر سخت ځای هم دی، یو ډیر یخ ځای دی چې هغې ته زمهریر ویلی شي. یسقط اللحم عن العظم حتی یستغیث بحر جهنم. هغه دومره یخه ده چې د ډیر یخوالي د وجې نه د هډوکو نه به غوښه جدا کړي تر دې پورې چې جهنمیان به د ګرمۍ د حصول لپاره فریاد وکړي الله تعالی ته. حدیث کې راغلی چې دا زمهریر په جهنم کې یو داسې ځای او داسې طبقه ده چې کافران په دې کې وغورځولی شي بدنونه به ټوکړي ټوکړي او ریزه ریزه وګرځي. عزیزانو الله دې موږ د دغه جهنم نه ګورې بچ کړي. ټول مسلمانان دې دین الله تعالی بچ کړي. جهنم باره کې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې دا جهنم به د قیامت پر ورځ راوستلی شي په 80,000 زنځیرونو کې به تړلی وي. هر یو زنځیر سره به 80,000 فرشتې وي. نو په دغه حساب سره دغه فرشتو تعداد 4 ارب 90 کروڑ شو.
او بیا په سړځي او په ګرمۍ کې د جهنم د عذاب نه پناه غواړي. حدیث کې راغلی رسول الله مبارک فرمایي چې کله سخت سړځي وي ایو سړی دا وایي چې لا اله الا الله، د الله د وحدانیت اقرار وکړي او بیا وایي چې یا الله دا نن څومره زیاته سړځي، ما ته د جهنم د غزمحریر طبقې نه امان راکې. الله تعالی جهنم د غزمحریر طبقې ته وایي چې اے زمحریر د جهنم طبقې ته ګواه اوسه زما په بندګانو کې یو بنده ستا د عذاب نه پناه غوښتې، ما هغه ته پناه ورکړه.